بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العزت د مومن زړه د کفر نه او د شرک نه پاک ساتلی دی. د نفس مومن د مطلق مومن زړه الله رب العزت د شرک او د کفر نه د هغې د تیارو نه الله رب العزت هغه پاک ساتلی دی، پاک کړی دی. د دکې په وجه باندې عام مومن چې دی نو هغه هم د الله رب العزت دوست دی او خاص کوئی خود دوست دی. قاعده او کلیه دا ده او شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل قبله‌ګاه رحمت الله علیه چې عام مومنان د عام فرشتو نه افضل دي او خاص مومنان انبیاء علیهم السلام هغه د اخص الخواص فرشتو نه بهتر دي او عام خواص چې کوم دي اولیاء الله د صحابه او تابعین او اولیاء الله ډله دا د خواص فرشتو دا غینه بهتر دي. ایمان ډېر لوی نور لري، ایمان ډېر رڼا لري، د ایمان ډېر رڼا وي، ډېره رڼا وي. نو چې یو عام مومن وي او د ایمان خاوند وي، اعمال کمزوري هم وي، نو دی د یو ډېر ښه چې هغه دنیاوي لحاظ سره ښه وي، خیراتونه کوي، خلکو سره ښېګڼې کوي، انجیوز چلی، د یو غټ کافر چې هغه په خپله کې د خلکو امداد کوي او انساني همدردي کوي، دغه ادنا او بې عمله مومن د هغه نه بهتر دی. ولې د ده په سینه کې د ایمان نور دی او هغه د ایمان د نور نه خالی دی. د هغه زړه کې کفر دی، شرک دی، د هغه یو عمل د دې کفر او د شرک په وجه باندې د الله په نزد باندې قبول نه دی. د دې وجه الله رب العزت فرمایي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من قصد کو اراده کو اعمالو د دې کافرانو ته او اعمالو د دې منافقانو ته چې دوی یو ښه کار کړی وي، لارې ګودرې جوړوي او خلکو له طبي او میډیکل خدمت کوي، بیمارانو له معذورانو له ډېر کار او خدمت کوي. الله فرمایي وقدمنا الی ما عملوا من عمل، من قصد و اراده د اعمالو د کافرانو د منافقانو نه یو عمل ته وکړو، فجعلناه هباء منثورا، وګرځو مونږ هغه داسې لکه د رڼا مخې ته چې پشم وي، لکه رڼا وي او د هغې وړاندې مخې ته څه ذرات الوځي او بنده ته ښکاري چې ګنې څه ذرې دي، خو د هغې هېڅ حیثیت نه ځکه چې هغه بنده په لاسو کې رااخلي نو لاسو کې څه نه راځي، هسې ښکاري، په نظر ښکاري خو صحیح نه. دغه شان د عمل د کافر او عمل د منافق هم دی چې د ده په زړه کې کفر دی، شرک دی، د هغې په وجه تا ما او بل ته ښکاري چې یاره هغه خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو الله وایي تاسو ته ښکاري خو حقیقت یې داسې دی لکه د رڼا مخې ته چې هغه ذرې څه حیثیت نه لري، داسې زما وړاندې او زما په نیز باندې د کافر عمل هم څه حیثیت نه لري، هېڅ حیثیت یې نشته. په څه په وجه باندې چې ایمان ورسره نشته، د ایمان دولت ورسره نشته. او لوی دولت خو د ایمان دی،
لوی دولت الله رب العزت موږ او تاسو له ایمان راکړل. د دې په وجه ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې هغه به سوي الله ولی به وي څوک چې د ایمان خاوند وي. که چا یو مسلمان ته د الله ولی وي چې قسم دې دوام چې دا د الله دوست دی ولی دی دی په نه ګناهګاري کې څوک ورته وایي چې ولې دې قسم وخورتا ته څه پته ده چې دی د الله دوست دی. بالکل په دې قسم خوړی شي. الله فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله دوست د مؤمنانو دونو چې الله دوست د مؤمن نو مؤمن خو خود د الله دوست شو. دا هغه کسانو چې هغه ایمان راوړل او الله یستلی دي د ظلماتو د کفر نه د تیارو د شرک نه نور د ایمان ته ماحول د ایمان ته هغه الله رب العزت دی ایمان نور ته رایستی دي.